مسألة الحواله هغه بیان شو اوس دلته کې الوکالتو وکاله چاته خپل پزې سوق خپل پزې وکیل کول چاته خپل ذمہواری حواله کول ایت وکالت وي بیا د وکالت ګڼ قسمونه دي وکالت ګڼ قسمونه دي وکالت په امور د دنیا کې جایز ده اگر ته تاسو چې مال لار شمال یو کتاب واخلا دا وکالت دی زتا تخپل پیسې درکم چې ما باندې لاسو کسانو قرضه را او زما طرف نه دا قرضه غي ته ورکا دا کفاله به ادایتین او دا کفاله په نور امور شریعو کې دا جایز ده دوی کتاب الوکالت و وکالت شریک تیشو و وکالت شریک شریک فی القسمت و غیرها او جایز ده وکالت یو شریک په شریک سره یو شریک سره فی القسمت و غیرها په تقسیم کې او غیر په تقسیم کې مثلا دا دو کسان چې دا پیران صاحبان دي او دوی چې دینو مالدار خلق دي او ځمکې شریک اغستی دي اوس یو چې کوم د سبق لره عقل دی بل چې کور ته تلو الته کې خلق وی چې لکه د ځمکې وی شو نو دی ورته اختیار ورکړي چې لکه په تقسیم د ځمکو کې تزما وکیل تا چې څنګه تقسیم کړی نو ماته خوخره نو بس ٹھیک ده لکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې یو صحابي وکیل کړه په تقسیم ده قربانو کې لکه کتاب القربانی کې منګه ظاهر کې ویل دي منګه وقد اشرك النبي صلی الله علیه وسلم عليا في هديه حضرت نبی علیہ السلام حدیث افضان سره مرګ راکړو فی هدیه په قربانو کې ثم امر بقسمتها اسلام شو لکه غسلو خانو علی سیدنا ځان مرګ راکړو او بیاوی چې دا حلال کا او د دې دا پړی وېشا او دې سرمنی وېشا او دې غوخي وېشا دا وکالت بالتقسیم او بي قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابن ابي نجي عن مجاهد بن عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن علي رضي الله عنه اجمعين قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اتصدق بجلال البدن چې خیرات کوم ان اتصدق خیرات وېشم هغه څه جلال البدن کتی دو خانو کتی بیجه نکانا التي نهرت هاغو خان چې په قربانی کلال کرشو و بجلودها او ما تمرشو چې دوی شما سرمنی دا قربانو وبي قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد ان ابي الخير نقبه ابن عامر النبي صلى الله عليه وسلم اتى غنما يقسمها على صحابته هغه مکه تیر شه د عقبه ابن عامر ته حضرت ورکړو ګډي بيزي چوي شدا قربانه په صحابو کې وبقياتو دونو راي سره پات شو څه د شپږ میاشتو یو ګډوره فذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقال حضرت وتزحبي انت شرکت او وقال صحیح شو باب نزاع وکل مسلم حربيا في دار حرب او في دار اسلامي جازا توجه کوه اذا وکل المسلم کله چې وکالت کی یو مسلمان دیو کافر حربی په دار حرب کې هم جائز دی او که په دار اسلام کې وین هم جائز دی یا شو دا که ستا زمت کې ویلا او ټیکه د وکالت پکې نو دا امیہ چوکن امیہ ابن خلف دې سره د عبدالرحمن ابن عوف معاهده شو ورغه داوه چې عبدالرحمن ابن عوف چې په مکه کې وا ته زما د مال او د آل او عیال حفاظت کوي او په مدینه کې وځستا کوه نو اوس معنا شو وکل مسلم حربيا عبدالرحمن ابن او مسلمان وکالت کو د حربي د امیہ ابن خلف په دار حرب مکه کې پاغه و زمانہ کې او فی دار اسلامي او هم په مدینه کې بیا خبر یاد ده آغا احد کې چې کله امیہ ابن خلف راغی ورسره زویو مو عبدالرحمن ابن عوف چوکته چې دی خراقل دی د سرزما معاهده ده راغلار دی په خپل امان کې واغست بلال صاحب ته چې پته ولګی دا ونه شو کنه چې دا خو د ټتې زیدل تر ورسېده ا د مکی کې د دې پتنګ تنگشیارا نیولو ما ځوانانو ته وی چې دوی کافر مېرا راغله دي او شابه ځوانانو پسې شو عبدالرحمن ابن عوف ته چې پته ولګی دا هغه ته ورته چې دلته تخت غنی وځنی دي وځي کنه انو دې په تختې دوشه
خو لغونه غټو تقدیدې شنه نو دغه وخت د امیه زویو عبدالرحمن ابن عوف دا زوی ورته پرې خوده هلکه دا پلار درځه بچ کومه تکړه سره ځان بچکا کنه اربع صحابه راغله نو زوی ولا وځ خیر تر دې چې صحابه رسول امیه تا نو دغه وخت د امیه ته دی چې کینو کته کینو اج کینو دې پیره پاسه شو آی ته لکه ما ولا من ور کړی کنه سموای ورته هغه موږ دې درچته صحیح کیږي عرب کته په دې ټول وشته تر دې چې د عبدالرحمن ابن عوف قدم په توري لګیدل بیا ورسو خلکو ته خبره کوله خو بار وکالت جایز ده پیغمبر سے وکالت منع کړي نو به قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا يوسف بن مالك عن صالح بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن ابي عن جدي عن عبد الرحمن بن عوف قال كتبت اميه بن حرب كتابا بان يحفظني فيه كتبت اميه مالك له اميه ابن خلف خط بان يحفظني في صاغتي چې دې به حفاظت کی زما په مال او دولت کې به مکه واحفظوا في صاغتي في المدينه او زه حفاظت کوم په مال او دولت کې په مدینه فلما ذكرت الرحمن توجه کوا هر کله چې موږ نمونه لیکل نماوی چې ولیکا من عبد الرحمن من عبد الرحمن دې ماته دا رحمان بن لیکي لا عارف الرحمن ذو الرحمن نه پیژنم کاتبنی باسمک الذي كان في الجاهليه اغه نوم بل کی چې د جاهلیت نومو فكاتبت عبد عمرو عبد عمر یعنی د عبدالرحمن ابن عوف نوم عبد عمرو عبد الرحمن هغه انکار کړو حالانکه دا هغه رحمان پیجند خدا سره د تعنت بوجي سره لأخرج زوج ذي حفاظت وکم خام فقال توجه کا فقال چاوي بلالوي امیہ ابن خلف انظروا امیہ ابن خلف وګوره یا جاء امیہ ابن خلف راغله دا امیہ لا نجوت ان نجا امیہ زب کامیاب نیم کې دې کامیاب لاړ شي التا دا ولې کافر دی دین بدل تکي حساب کتاب کو هر کزو يرن چاہیے الحقون دی من ترارسی نخلفت لهم ابنه ليشغلهم دا مغازی کی ویل شاه تکړه شاه فقتلوا فالله حتى يتبعون وقال رجل سكين فلا ما يكون قلت له ابرك فبرك فقالت ما تكتش كذا ها لامنا فدخلوا بسيف من تحت حتى قتلوا وتابعهم رجل بسيفه وكان عبد الرحمن بن عوف يريد ذلك الاثر في دار قدمه قال عبد الله سمع يوسف اصفالا وابراهيم اباه باب الوكالة في الصرف والميزان وقال وكل عمر وابن عمر في الصرف بس ګور دا سو مقرر دي ښا او دا دغه زواج اخلاص یو لس پاڼې ول شي الوکالة في الصرف والميزان جواز د وکالې په صرف کې صرف یعنی پیسو شمارلو کې چې ما درته وی چاله کدار زور په ما تراکا او ته سارګل ته وای چاله کا تو ولا شمار کا ورکا خدا وکالت سے صرف شدا جائز ہے او میزانم دغه معنا چې زړه تم چاله کمال لس من غنم راکا او تبل وکیل کی چاله ک تو الله تعالی یا لس من مٹر راکا او تو وکیل شي ندام جائز دی وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن عبد المجيد بن سعيد بن عبد الرحمن بن عفان سعيد بن مسعود عن ابي سعيد الخدري وفي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل على حبر فجاء بخبر جنيب معنا راول یا کجوری خ عمدہ جی قال قلت ما خبر هكذا ان لنا صاع بصاع وصاع بصلاه قال فقال لا تفعل بعجما بدراهم ووقتا بدراهم جريبا وقال في الميزان مثل ذلك قال څه مطلب شو چې په صاعینو کې تفاضل حرام دی نو په میزان کې حرام دی لکه یو سیر کجوره یو خوانه شي او نیو بل خوانه شي نو چنګي ګرځي مخکې دا باب دې په بیان د جواز د وکالت توجه کا جواز د وکالت په تصرف د مال غیر چې په نیت اسلامی دا قید بو لګای اوس خلاصت تاسو اذا ابصر الراعي او الوکیل شاتن تموت کہ اوینی یو شپن کې یو بیزا چغه مری
اویل وکیل یا وین یو وکیل شیئن یفسدو یو شی چې بربادیږي نو دا رائی ذبحا علالول شي او وکیل اصله ما يخاف الفساد د اصلاح کول شي دا غسی چکم کې د فساد خطر ده مطلب پوښي سمانا او حدیث مخکې دی هغه حدیث تاسو ویلې هغه جنې چې بيزي سرولې او ناصاب بيزه په مر شو پتی یو ګټه اماته کړه واغه بيزه حلال کړه نو دا خورایي وکړه او د مال د موکل چې وکړه چې خرابېږي نو صفه دغه یو شی د چې فاسدېږي او تا ته چاوي چې لکه تا وخره له پخکا پوښی کنه وګه پخکا وړي ټماټر پکې ما چوسه پوښی نو وګه پخکا کراله نو چاوي په وګه پخول شروع کړو یا داو چې ستا وکیلو هغه په خپل کټوي باندې کړو د ټماټر نه ډکا پوښی اوس ته دغه مرګري دې چتلار باتروم ته یا بلغار ته چتلار اوس هغه کټوي خرابېږي سوځي ته اور مړ کی یا کټوي لري کې اصلاح یو کې نو دا جایز ده چلو وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم سمع الموت من قال انبانا عبيد الله عن نافع انه سمع ابن عقاب بن مالك حدث عن ابي انه كانت له غنم سرى بسلع فابصر جاريه لنا بشاة من غنمنا موت فكسرت حجرا فذبحتها به فقال لهم لا تاكلوا حتى صلوا النبي صلى الله عليه وسلم. ویل تاسو ویل کنه مخکې شابه تکړه شو وانه سال النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وسلف امره بها قال عبيد الله فيعجبني انها امه وانها ذبحت تبوا عبدة عن عبيد الله باب وكالة الشاهد جائزة باب وكالة الشاهد والغائب جائزة وکالت حاضر صاحب او د غائب دواړو جائز دي سمانه شو لکه اوس دلته یم او ته حاضر او ته زما دنه وکالت کوي یو یا زتا وکیل کوما چې سحر ګل ته زما وکیلی او دا کار تو کا نو دا جائز دي یا مثلا محبوبا فی سلیم خان او زه تیم چې لکه دا معامله په سلیم خان کې او ما خپل فلان کې محبوب په دې خبري وکیل کا هغه زما طرف نه ذمہوار شو ما غي ته تحویل وکړه هغه وکالت الغائب شو دوار جایز مثلا شو وكذا عبد الله بن عمرو الى كرماني وهو قائد عن يزكي عن اله الصغير والكبير وبه قال حدثنا ابو نعيم حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن ابي سلمة عن ابي هريره هغه د مخې وی لګنه كتب عبد الله ابن عمرو ابن عمرو ابن العاص لیکلو الى قهرمانه چاته خپل ناظم تا قرنفینی آده کور خدمتگار نگرانی کون کے ناظم وهو غائب عنه چې دې لریو وی ان یزکی عن آل صغیر والکبیر زکات فطرانی زما د اولاد کشران دي کې مشران دي ته دغه طرف نو ورکا نو وکالت الغائب شو جی ٹھیک شو یو سړی په نبی علیہ السلام باندې یو قرضه وا سن من الابل یعنی ذات سن من الابل تیشوا یند شلو کالو یاد داسی ها لقد لسو کالو وغیرہ پوری فجاءو یتقاضا وغسر راغي ورته ما اخرى کا فقال حضرت اوتوه ورکه فطلبوا سنه فلم يجد له الا سنا فوقها نبی تلاش کو چې دغه عمر مطابقي خدای نه تکړه ملاو شو وقالو توه ورکه والا بیا دوی ورکو خو نبی علیہ السلام او فیتنی او فالله بک ٹھیک شو کنا قال نبی صلی الله علیه وسلم فی او فیتنی او فالله بک تا ما سره وعده پورا کړه الله تعالی جزا دې ورکی نبی علیہ السلام ان خيارکم احسنکم قضاء دې کراغه څه جواز د وکالت حاضر ذکراغه او وخت ویل دې التن یو خپل ورکه جی باب الوکالت فی قضاء الدیون او جواز د وکالت په قضا د قرضو کې لکه زه تاسو ما چې لکه زما طرف نه دا قرض دې شي لور کزو بیا تعالی درکم جی وبه قال حدثنا سليمان بن خالد حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت ابا سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريره ان رجلا یو سره راغ نبی علیہ السلام څخه یتقاضا او د قرض مطالبه کولا فاغلظ بد کلامی شروع کړه فاغلظ بد تعذیبی سره تاسو شروع کړه تکه راکه قرضا تاسو دا بنو هاشم چې د خلکو مال خوره او چې په ټیم نه ورکوي داسي بس زمانی وکړه
فهم بی اصحابو صحابه کرام قصد کچھ مرین نسو یوسو کھا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعو پری کے دے فلی فإن لصاحب الحق مقالا خاوند حق لرا سوی اجازت بھی پوینا کی یا صاحب حق داسی وینا گانی کئی فقال أعطوه سنا مثل سنه قالوا يا رسول الله لا نجد إلا أمثل من سنه أمثل من أغوار قال أعطوه فإن خيركم أحسنكم قدان قدان سلمكين باب إذا وهب شيئا لوكيل أو سفير قومه باب دے بیان دے اذا وهب شيئا للوكيل یو سره وکیل ته یو شی وبخي او شفیعن یا شفیتا شفیع بیان شفارسی تا جائز دے لقول النبي صلی اللہ علیہ وسلم لوقت اوازن حين سال المغانم وقال نصيبي لكم ګور مولانا سیوا دې ځکه د امام بخاری مزاج خډیر عظیم دی کنه او دا تاسو مغازی کې دا خبره ویلې ده خو امام بخاری په دې ځکه باب تړي اذا وهب شيئا لوکیل یو سره خپل حق وکیل توبخي یا شفیع یا شفارسی توبخي دا خبره جائز ده څنګه لکه نبی علیہ السلام د حوازن قبیله طویلو المغانم کله چې غنیمتونه وختو نصیبی لکم فغنیمت کې زما برخصتا شو توجه کوئ حوازن چې فتح شو په دغه مال هغه مسلمانانو څخه راغی او دغه قیدیانو مسلمانانو څخه راغله حوازن بیا مسلمانان شو راغله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څخه چې جی من تک زمونږه مالونه او زمونږ اسارا واپس کړي راوستا سو مهرباني وي پیغمبر علیه السلام به زمان کې پدې کې صبر خدمات ما وکړه خو نور صحابه درته خپل برخې دي داینه تاسو کوي ٹھیک شو بیا نبی علیہ السلام عزت سو کوي جمال یو سورۃ مهلت راکې بيز 10 ليله حدیث کې راځي زبد مرګورو تاسو کوم توجه کو خلاصه ته عبارت په بیا ته وای زده مرګورو نه تاسو کوه چې مرګور نه تاسو کو هغه د الله پیغمبر چې ته په کومي خبر راځي مونږ په راځیو هي په اتفاق وي نبی علیہ السلام چې دا غتازو په اتفاق ټولوي ما ته سپر چې هر څوک د خپل طرف نه خوشاله ویل دي لہذا استاد کوم عمرا دي امیران دي تاسو هغه سره خبر وکړئ او خبره د دې خبره ده چې یا ورته خیراتی حواله کو هر سړی د خپل طرف نه خیراتی حواله کی او که یو سره خیراتی نه حواله کوي هغه د خپل د برخي قیمت واچي کله چې موږ بیا چته jihad وک او موږ غنیمت راغې نو دې هغه مال نه دې قرض موږ پوره کو لکه دې کې ایله لک روپے ورکړ دي نو هغه نو موږ ولا لک روپے ورکو دوی چې کله خپل عرفاو مشرانو سره خبر وکړه هغه د الله پیغمبر چې کوم خبره باندې راځي موږ راځیو معنا دا مال او دا اساره اغیتا جی وبه قال حدثنا سعيد بن وفير حدثني وفير عن ابن شهاب قال وزعم عروة أن مروان بن الحكم والمسور بن محرم أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حينما جاء وقت خوازن المسلمين فسألوا أن يرد إليهم أموالهم وصبيهم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الحديث إلي أتقوا فاختاروا إحدى طائفتين إما الصبي وإما المال وقد كنت استعنيت بهم استعنيت بهم ما دوی له انتظار ورکړل دي جواب وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظرهم 19 ليلة حين كفر من الطائف کله چې واپس طائف راغلو جی ان رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راجع اليهم الا احد الطائفتين قالوا فإننا نختار سبينا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين فاصنع على الله بما هو اهله ثم قال اما بعد فإن اخباركم هؤلاء ترجعون طائبين واني قد رايت ان ارسل اليهم صبيا فمن احب منكم ان يطيب بذلك كي يوصله غواړي په خپل زړه خوشاله سره فل يفل ومن احب ان يكون منكم على حديث حتى نوتيه اياه من اول ما يفي الله علينا اول هغه دولت چې الله موږ لراکې د کفارونه فقال الناس قد سيئنا ذلك يا رسول الله لهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن فارجوها. نبی علیہ السلام فرمائے انا لا ندری من نیو خبر چې چا اجازه تخخرا کو چارا نه کا فرجو امرکم حتا يعرف الينا عرفاؤكم
تاسو لار شیخ خپل معاملات مشرانو ته حواله کړئ. فرجع الناس فكلمهم ورفعهم ثم رجعوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبروا انهم قد طيبوا واذنوا. باب اذا وكل رجل ان يؤتي شيئا ولم يبين كم يؤتي فاتى على ما يتعارف الناس. ما شاء الله. ګوره علماء کرام اذا وکل رجلا کله چې یو سړی چاله وکیل کی په دې خبره چې ان یؤتي شیئا زما د مال له فقراء او تسنه سور کول شي اولم یبین او مقدار کم یوتا مقدار نو خودله فات علامه یتعارف الناس جازا. لکه څنګه لکه مثال په تور سره د عبد الوارث مولانا بفضل اولانا دی او ډیر رئیس او مالدار سره او دې چې تروانو مکه مکرمه ته نو شبیر احمد توی چې لکه زما دا خزانه چې دا او دې دکان په دې غلې به تناستی چې فقرا او مساکین راځي نو کې سوال کړ راغی نو خې اغیله چې سور کین نو تاسو ورکاو ورتا اوس د خلکو تعرض سو خو یورپای به ورکول سائل تا نو چې کوم سائل راته او د اور مطابق د روپې ورتا تانه ورکولي نو بس دا خبره صحیح ده دا چې د زړه روپې کول چې ورونی نو دیو وکالت کوي په اعطا وسنګا اور مطابق شاباش. قال حدثنا مكي بن ابراهيم حدثنا ابن جرير عن عطاء بن ابي رباح وغيره يزيد بعضهم على بعض لم يبلغ كل رجل واحد منهم عن جابر بن عبد الله. بس یعنی دار غنو استادانو دا روایت ته بعض صحابي په بعض باندې زیادت کوي خو هر یو الفاظ اول نه اخره پوری ندی رسولي. بعض روایت بعض راوی پر روایت کې الفاظ کم دي په بعض کې زیات دي. كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكنت على جمل سفال انما هو في اخر القوم فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال من هذا فقلت جابر بن عبد الله فقال ما لك فقلت اني على جمل سفال قال ما كان قصيد فقلت نعم قال آتني فآتيته فضربه وزجره فقال من ذلك المكان من اول القوم قال بعنيه قلت بلى بعني خرج کرا باندې دا مخ کتابل دشاو قلت بلى هو لك يا رسول الله قال بل بعنيه قال قد أخذته بأربعة دنانير ولقد أخذه إلى المدينة فلما دنونا من المدينة أخذت أرتحل قال أين تريد قلت تزوجت امرأة قد خلا منها چې خاوند مرد یعنی ما کونډه کړې دا ټکي اوسه پورتا نو ویلې ښا دا اوس راغی قد خلا منها حضرت فالله جاریه نو پیغله خو به کړې وکړه إن أبيك توفي وترك بنات أردت أن أنكح امرأة قد جربت چې نکاح کوم یو داسې زنانه چې دغه تجربه د کور په پالنې باندې وي وخلا منها خوانت مړي قال حضرت فذلك خددي وجندا الله پاک خیر برکت واچي جی. فلما قدم المدينة قال يا بلال أخذه وزده فعلت وأربعة دنانير وزادت قراءة قال جابر لا يفارق او فذلك يومان دادا فذلك مبارك فيك باشیل کی فذلك اے مبارک فيك الله دې تعالی پدې کې خیر او برکت واچي. فلم يكن القراءة يفارق قراءة جابر بن عبد الله. باب وكالة المرأة الإمام في النكاح. باب په بیان د وکیل کولو د یوې خزي توجه کا وکیل کولو د یوې شزي مشر خپل لرا په نکاح کې هغه حدیثونه تاب کتاب نکاح کې چې خزراله حضرت صلی الله علیه وسلم ته جما تا خپل ځانو بخا. به قال حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن ابي حاتم عن صالح بن سعد قال جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني قد وهبت لك من نفسي فقال رجل زوجنيها يا رسول الله قال زوجناكها بما ما كمل القران مختصر چلو. باب اذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئا فاجازه الموكل فهو جائز وان اقرضوا الى اجل مسمى جاز. قال باب اذا وكل توجه کو غدا قصه د کتاب مشکات کې ویلې ده هغه شیطان چې راغله او نبی علیہ السلام چې صحابي په د زکات په فطرانو باندې مقرر کړو او چا شیطان راغی او ځان ورته غریب کډری ردی او چې مشکات کې ویل شوی دي خیر د کی چاپنی وی زبردسته ان شاء الله. اذا وکل رجلا یو سره وکیل کی چاله را فترکل وکیل شیئا وکیل هغه کار پریږي دي شی پریږي دي فاجازه الموکل او موکل ول اجازت ورکی فهو جائز. ما ته وی چې لکه
پلان کی سړي څنګه دوا پیسې دي ته ورته پریږدم ورته زمزم پریږد چې ته وای نو تماته یې څنګه غریب شوی څنګه زپری نو جایز دی وین اقرضوا الى اجل مسمى هم جازا چې ما ته وکیل کړي په خپل پیسو باندې آیا سره راشي تاسو وی چې لکه یاره مال خو سبا پورې لغونه پیسې پکاري دي تا دغه زما مال نه څه پیسې لغونی قرض ورکړي اجل مسمى پورې نو سره جایز دی. قال عثمان بن حيثم ابو عمرو حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن ابي هريره قال دی وکلنی رسول الله صلی الله علیه وسلم به حفظ زکات رمضان نبی علیہ الصلوۃ والسلام زه مقرر کړم په یادو په حفاظت او نگرانه هغه صدقې د رمضان فاتانیات راغه مسغي وراتون کې فجعل يصوم من الطعام شروع شدي لپټه کولې د غلینا فاخذت ما دمرين 19 وقلت ما في والله الارفانك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم ملي په خدای چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم څخه حاضر ما فقال دي راته چې دانی پرې د پېنی محتاج نو دې راځي ما وعلي عيال فما من بوج بال بچلي ولیا حاجتن شدیدتن زما دې زیات حاجت ته قال دي فعلت انو ما زنو فاصبحت تجسار میں کہ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا هريره ما فعل اسيرك البارحه هغه د شپې قیدی تاسو رسوکړه قال دي قلت يا رسول الله شکا حاجتن شدیدتن وعيالا فرحمت مال دې ترس پراغه وخليت سبيلو قال حضرت اما خبردار جنو قد كذب کتات درو ویلی وسيعود او دې بیا راځي فعرفت ابو هريره پوشما چې انه سيعود چې دې بخم خرازي ولی لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سيعود يعني فعرفت انه سيعود ولي لقول رسول انه سيعود چې نبی پاک وی چې سيعود ما چې سيعود زګه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبره خو رښتینی وی یقیني وی فرصت ما سوکیداری کوله فجعل يصوم من الطعام بیاره نو دې لپاره کوله طعام نه فاخذت فقلت ما لا عرفانك الى رسول الله صلی الله علیه وسلم اغي دانی په محتاج علی عيال الله او فرحمت فخليت سبيله فاصبحت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا هريره ما فعل اسيرك قلت ما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم شكا حاجه شديده ويا فرحمت فخليت سبيله قال حضرت اما خبردار شو انه قد كذبك دیتا تدرویلی وسيعود فرصدت ثالث فجعل يحصد من الطعام فاخذت فقلت ما الى عرفانك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا اخر 3 مرات آخر 3 مرات داستا دریم زل دروغ وای او نن دي خامخ پیش کوما تیشوا وای انک تزم لا تود ثم تود او ته زنه راځم نو بیا راځي قالم زی شدانی علمک کلمات پریګ د ما تا ته خیمه یو کلی سو کلمه ينفوق الله بیا الله تعالی په دې ډیره پیدا درکې قلت ما چې ما واغسدي قال اذا ويت الى فراشك کله چې ته کټ توخیدي نو فقرا آیت الکرسی الله لا اله الا هو الحي القيوم حتى تختم الآية والعلي العظيم پوری ورسه فإنك لن يزال عليك من الله حافظ چداوینو همیشه وي تا بند الله تر یو نگرانی کوونکې ولا يقربك شیطان ځان ته پخپل وي او نه بني ذکی تا شیطان حتا تصبح سار کې فخليت سبيل فاصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل اسيرك البارحه فقلت ما يا رسول الله زمان نو يعلمني كلمات ينفعني بها فخليت سبيل قال ما قال ابو هريره قال لي شيطان تزاوت الى فراشك فقرات الكرسي من اولها حتى تختم الايه الله لا اله الا هو الله لا اله الا هو الحي القيوم وقال لي لن يزال عليكم الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح وكانوا احرص شيء الخير اصحاب کرام جو د ټولو نه په خیر باندې زیات سو حریصو نبی علیہ السلام اما خبردار انه قد صدقك دې راتن کې تا ترشتاویل دي او هو کذوب هغه د دروغ بورایدا تعلم خبرې چې من تخاطبو مصلاصلیان دا چا سره د دریو خبرونو ستا گفتگو کیږي یا ابا هريره ابو هريره 5000 سو سادی سری 5374 روایت او حافظ ابو هريره ولی کامل دے خو بیا مغی ته پتی جدا خبر زکم دا چا سره کوما نو تا څنګه خخت تاویزونه بل فکور کې ښکار شي یا ابا هريره خبری دیوینا وزا کا شیطان دغه شیطان دے
او تا دا روایت په مغازی کې ویلو څه صدقک وانه کذوبنا تا ته خو رښتیا ویلي دي او دې دا دروغ بورای دا مخکې دا ماشاءالله ماشاءالله علماء کرام صلاح امت اذا بال وکیلو شیئا فاسدا کله چې ستا وکیل بالبيع یو شیخ خلص کی فاسد سرا فبيع مردود دغه بیا رد مطلب څه شو امام بخاری تاخی عبد الوارث خانہ چې توکیل په معاملاتو کې جائز دی وکیل او د وکیل معاملات دا نافذ دي په موکل باندې خو شرط دا دی چې تصرف د وکیل د شرع مطابق وي او که شرع مخالف مردود له شابه تکړه شه اره چې اوسه په اخلاص کړي اوسه په قال سمعت ابو بكر بن عبد الغافر انه سمع عبد الله بن الخدري قال جابر من النبي صلى الله عليه وسلم بثمر برني ها دا یو دا برنی نه دا یو قسم کجوره ده اصغر مدوره ده او اجود التمور په کجورو کې اجود تمور دی تمور د تمر نه دی کنه مدینه ته چلاړي سوق بلال دا نو الته ولیکل تمور برنی تمور اجوا یدل اجوا د تفرانه دا وړه د اجوی په شاله لنډه غونډه کجورا دا او ډیره مزیدار ده قال النبي صلى الله عليه وسلم من اين هذا قال ابن بلال وكان عندنا تمر رجل فبيت منه لصاحب فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك او عند الربا لا تفعل ذلك ولكن اذا اردت او دا له پاد توبیخ وایسته کوي توبه قباحت فهم ولكن إذا أردت أن تشتري فبيع ثمنا ببيع آخر ثم اشتري به باب الوكالات في الوقف ونفقته وأن يتم صديقا له ويأكل بالمعروف. باب دې په بیان د وکالت په وقف کې او په خرچي د وقف کې او په دې خبره چې دې ورکول شي دا غینه طعام خپل یار دوست چې ملمشي ويأكل بالمعروف او دې به دا غینه د معروف مطابق خوري سمان شوا لکه عبد الوارث ته باغ مالک شي او دې وکالت نیوي وکیل نسی چالکا دا زما دا باغ چې دی دا ما وقف کړی دی چې دې دا با میوجات کوم دي دا په فلانکې مدرسه صرف کیږي او تب دې نگرانی کوي سارګل نگران شو اوس وې د سارګل دا نگرانی خو جایز ده خو څنګه چې دې پکېوي د دې خپل خرچه د بچو د بیبي د اړي وقف اخراجاتونه اغستې شي او کې دې مرګره عبدالجلیل چته ملمشي نو دې ورته دغه مال موقوفنا کجوري ورکول شي ٹھیک شو وياكل بالمعروف مناسب اکلم کول شي خدا نه چې بیا زیات خوري به قال حدثنا قريبة بن سعيد حدثنا سفيان عن عمرو قال في صدقة عمر ليس على الولي جنان أن يأكل ويوكل صديقا له غير متأصل المال په دې حال کې چې جمع کون کې د مال ني شاباس ابن عمر چې هو يلي صدقة عمر ابن عمر چې وې دی واقدار ګرځول شو د صدقې د عمر رضی الله تعالی یهدی للناس من آل مکه چې دی ابن عمر با مکی والو تدین هدی ورکولې کان ينظر علیم چې مکی والو په باغ تراله پوجي و د عمر سے ابن عمر په نگرانو چې کله مکی والو په دلارو تیرېدل نو دې به کین ابوس کې امي وی خورای جی جواز د وکالت په حدودو کې او د حق مخکې هغه روایت ده چې هغه سړي چې زما زوی یو ځای کې 100 اجریو اور هغه بیا کان عصیفا او الى اخریات او بیا نبی رسول چې کو نه سولېګا اي خود څه غلار چا
کئی اقرار د بدکارے کو نہ رجم کا وکالت سے کرنا چلو شاب تکرشا قال حدثنا ابو الوليد اخبر لسان بن شهاب عن عبيد الله عن زيد بن خالد بن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله يا اولاد ابن هذا وين صرفت فرجمها وبه قال حدثنا ابن سلام اخبرنا عبد الله بن الثقفي عن ايوب عن ابن ابي ملائكه عن عقبه بن خالد قال جاء بنعيمان او ابن نعيمان شاربا فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان في البيت ان يضربه فقال كنت انا في من ضربه فضربنا بالنعال والجريد وجيء بن نعيمان او ابن نعيمان راوی سے شدے شاربن په دې حال کې چې د سکون کې او د شرابو نبی علیہ السلام حکم کمن کان فی البیت چې لکه پکور کې سوق دی ان یضربو چې دی لدی اولی قاضی فكنت انا في من ضربه فضربناه بالنعال والجريد نمونږ څنګه نور سنو نمونږه سپلای راواغستی او د کجورو هغه ډال راواغستی او را باندې کپ دی باندې او دا هغه وقو چې لا حد نور راغله عین پس حد راغله ان شاء الله مسله را روانه چلو باب الوکالت فی البدن وتعاهدها باب دې په بیان د وکالت په علالولو دا اوښانو وتعاهدها او دغه نگرانی کول جی به قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله حدثني مالك عن عبد الله بن ابي بكر بن حزم دادی سامخ کې ویل لسانه عبد الرحمن انا اخبرته قال عائشه انا فقتلت قلد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ثم بعث بها مع ابي بكر فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء احله الله له حتى نحر باب اذا قال الرجل لوكيله ذا حيث اراك الله وقال الوكيل قال سمعت ما قلت بس وکالت دی توی اذا قال الرجل لوکیلی یو سړی وکیل توی دا مال زما زعه صرف کا کم زی چې الله تا ته خودلی یرستا خوخی وکیل وی قسمیت ما قلت وکالت صحیح شه اکثر روایت چې بیر بیروحا چو ابو طلحه سے باغو او نبی علیہ السلام ورته چې دا ستا خبر دی ناغي ورته چې دا خیراتی ورکو وا نبی رسول خپل خاندان کې رشتہ دارانو کې ورکا رشتہ خو دې چت صرف کړي نو دی وخت مالک موکل لک ابو طلحه او وکیل صرف حضرت صلی الله حدیث قد مره چلو وبه قال حدثنا يحيى بن قال مالك عن اسحاق بن عبد الله عنه سمع انس بن مالك يقول كان متلا اكثر انصاري بالمدينه مالا وكان حب امواله اليه بيرها وكان مستقبل المسجد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها ويشرب ماء فيها طيبا فلما نزل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قال ابو طلحه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان الله يقول في كتابه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وان احب اموالي الي بيرها وانها صدقه لله ارجو برا وزهرا عند الله فصاح يا رسول الله حيث شئت قال ذلك مال ضعيف قد سمعت ما قلت فيها واني ارى ان تجعلها في الاقربين قال افعل يا رسول الله فكتب ابو طلحه في اقاربه وبني عمه تبعه اسماعيل عن مالك وقال رافع عن مالك رابع باب وكاله الامير في الخزانه ونحوها اشاره د اخر کې باب وکالت خلاصيږي چې تاسو وکیل جوړای نو هر ایرا غیر نتو خیره نه دا زړه وکیل کوا چې هغه سمجھدار امانتدار وي وبه قال حدثنا محمد بن علاء حدثنا ابو سامة عن بريد بن عبد الله عن ابي برد عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خازن الامير الذي ينفق وربما قال الذي يؤتي ما امر به كاملا موفرا طيبا نفسه الى الذي امر به احد المتصدقين شابه تکرشا